بچ کېدو د پاره دا دعا ده اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی. دارنګ غیبت اوریدل کدی اوریدون کی غیبت اوریدل پرې خو دو غیبت کون کی به اتوماتیکلی د غیبت کولو نه بچ. غیبت اوریدل نن خډیره مزه کوي کنه او نن غیبت داس یو عام شوه دی جمعات داینه خالینا اجره داینه خالینا نارینا زنانا ټول مولایان تبلیغیان عوام ټول پکې مبتلا یو ښا خوند او مزم ته نالو لګ ډیره مزه وکا وی غیبت نن ډیره مزه ونکا کاسه ته چا سره کینې کنه س د دین خبرې کې ایله وګنګ دی توجه الکه پلان کې نه دی مړه بس غیر سم متوجی شو وګ ولا کیدو دا یاد ساته د غیبت کول اوریدل سیم ټو سیم ګناه ده بلکې بعض علما وی دا اوریدې د کولو نه زیاته ګناه ده. حاجی ته دا بسنګ چلی اوس یو تندې زما په مخامخ باندې غل چا غیبت شروع ک غیبت د چا بد بیانول چې پاغه کی وی الله اکبر کبیره او ته دا هغه ویک پوینټس خلکو ته بیانې اپا موقع نه دی او مونږه ځان د پر دلایل سوج وګورو د شیطان غوګونه د کانی او خته دی په غیبت کې نه راولي او دا زه دغه په مخامخ هم ویل شمه زبو ته هم وېما خطا ویل دلته کې دا غیبت دی. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمای ولا یغتب بعضکم بعضا پتاسو کې د بازي د بازو غیبت اونکی نن یو مولا د بل مولا غیبت کوي نن یو دکاندار د بل دکاندار غیبت کوي نن یو هغه خپل کاروبار والا د هغه کاروبار والا غیبت کوي. قرآن کریم کې الله فرمای ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه آیا پتاسو کې یو تن د خپل مړ رور غوخي خوړل خوخوي تر چا سپکوي دا تا د خپل سکا مړ رور غوخي خوړی مونږ دې کې ټول مبتلا یو ښا ټول پکې غلي شوی یو. غیبت اوریدل ګناه. اشرفی تنویر رحمت الله علیه ته یو تن راغی چا بارا کی غیبت شروع کو تنویر سے بولا ډایرک ویل کہ استاد کلی کی مټیای په 100 کیلو د کشمیری مټیای او مکس مټیای په سر ریټ کړه او ولیک صرف گلاب جامن پکې په 100 کیلو دي ټول د مټی ته پوسونه ته یو دغه نه خبره یې راکا بیا تاخير کې وی تا ما ته بلبل سے شروع کو ما د مټی په دکان کې وګرځولې مړه. د غیبت د اوریدونه د ځان بچ کولو د پاره طریقه دا یو سړی ته د چاسپکه شروع کا یا کور کې زنانه خويند میند را جمع دي یو زنانه رااله او د خپل انګور او یا د خواخي بارکی شروع کا ال د چاسپکه ویل داستانې کې دغه اکاونټ ور اوړي ښا ته په پتا پوه نه شوې چې د نپلونه دي کړي دي جړاګانې دي کړي دعاګانې دي کړي چا پسې رسپکه تورې وی کنه داغه ته ور وړي دي. الله اکبر کبیره. نو محترمو د غیبت اوریدلم ګناه دا دغه ګناه ده غیبت اوریدل. دا رنګي محترمو چغلی اوریدل چغلی اوریدل تاله یو سړی لګیا دی چا په سر ستاته نړ مړی مړه دا پلان کیند ما خو ډیر خو ډیر خسړیو خو دا خو چې شروع شې دین هغه واخوا کلام اوریدل صحیح نه ښه خو پکې روزي کنه علماوی د داسې چا باره کې ته هغه خو گفتگو او یو خپل خ کمن سم پیش کوا چې خو پکې روزي یاره پلان کې ډیر خسړی دی ډیر کوالټیز دی پکې ډیر 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 خو څه خو پکې راوته کنه دا اوس غیبت شوخه د دې اوریدل ګناه دي د دې اوریدل ګناه دي. نو غیبت دا ګناه نو چغلی اوریدل ګناه فحش خبره بربند خبره ګنده خبره. الله اکبر. نن زموږ نوجوانان طبقه
نارینا زنانا سونه بیهوده خبره، سونه فحش خبره، سونه کچه خبره، سونه غرزیدلی شوی خبره اپا دې خپل نعمتونو باندې اوري، په غوګونو باندې اوري. دې سره د مخ رونق ختم، دې سره د مخ روب ختم، دې سره ستا د خبرې اثر ختم. ته خو لګیای مزاح له ټیم پاس کې، خو دا خو ولیکلی شو ښه تا چې څونه ساعت پحش خبرې واورېدې، پحش گفتگو دی واورېده، چغلي دی واورېده، غیبت دی واورېده. د دې هر یوې ګناه ځان ته مستقل وعیدات دي په قرآن او سنت کې ښه. لکه یو روایت کې راځي لا يدخل الجنة نمام. دا یادو ساتئ څوک چې چغلي کوي چاته لګیاري د چا په سر چې د ده د هغه نه نفرت پیدا شي، چې د ده په زړه کې د هغه احترام ختم شي، چې د ده په زړه کې د هغه عزت کول ختم شي، چې دا پلانکي سړی د ده په نظر کې سپک شي. دغه د چغلې مقصد کې دا اورېدل ګناه ده. او نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنة نمام. وریاد ساته دا چغلی کوونکې با جنت ته داخل نشي. اوله خبره خو نه ده، مون خپل مجلسونه پرې باندې مزین کړی دي. نو دا چغلی پحش گفتگو، د بی حیاي خبره، د بی دینه خبره، دا اوریدل دا انسان تبای طرف تبوزی. ما خو نن به 15 وړ لارې بیانو، خو ځکه زندگی وا مقوا نو ان شاء الله دا نور لارې به ور سره بیانو. یو د خطرې لاره، یو د خطرناکو لارو نه د غوګونو غلط استعمال. یو د خطرناکو لارو نه کومه لار شوه؟ د غوګونو غلط استعمال. چې مونږ په دې باندې لږ کوشش وکړو، لږ سوچ وکړو، لږ دې ماسخوتن کې چې سمولو که نه چې داسې ځان سره لږ غونته سوچ کوو، فکر کوو، مراقبه کوو چې یاره سار نه والې چې سحر شه تر دې ماسخوتنه پورې نن رس کې ما کم کم خلاف شریعت خبرې اورېدلي، ګانه بجانه مې سونه اورېدلې ده، پردې خبرې مې سونه اورېدلي، غیبت مې سونه اورېدلې. هلکه نن پکې ما دونه ساعت دا اورېدلي دي، دا بس کېږي. اوس په دې باندې اوده کېږه پاسه او 10 چاردامو کا 2 رکعاته نفل وکا، 4 رکعاته نفل وکا او او جاړه یو 10 منټه الله ته او جاړه رب بیا بنه